السلام علیکم. ما یو ویډیو کړی و درې څلور میاشتې مخکې په اردو کې چې د آی ایم اف دا قرض د ختمېدو څومره اسانه طریقه ده. هغه درته بیا څه دوستان ووي چې یاره په پښتو کې وکړه د خلکو دپاره، نو نن یې درته په پښتو کې کومه. د افریقې یو ملک دی کانګو، هغه چې کله ازادي میلاو شو په 1960 کې، نو هغې بیا مختلف ملکونو هغې کې خپل سفیران نامینیټ کړه. دا ډېر غریب ملک دی. فرانس هم پکې خپل سفیر نامینیټ کو. د فرانس سفیر چې و د ښکار مار شوقي و، د ګرځېدو شوقي و. یو ورځ هغه روان و ښکار له، نو ځنګل طرف ته ووتو چې مخکې ډېر لاړو، یوازې د خپل خلکو نه بلکل یوازې لرې ووتو په ځنګل کې. نو هلته څه کسان د هغه ته ولاړو. د دا خیالو جوړ زه ډېر سپین فرانسیسی راغلی یم او د افریقې واخله، خو تور خلک دی زما استقبال ته راغلي. چې نږدې ورغې، هغه ادمخور قبیله وه. هغوی چې داسې سپین سړي ولیدو، هغوی چې دا خو مزې شوې، هغوی مزدار پوخ کو کړایي جوړه کړه او ویې خوړو. د دې خبر چې فرانس ته پته ولګېده، یو طوفان راغی چې زموږ سفیر ادمخور قبیلې خوړلی دی. نو د کانګو حکومت ته وویل چې تاسو مونږ د سفیر خاندان له خونبها ورکې، $1,000,000 دله ورکې چې د خاندان څه کمپنسیشن وشي. هغوی میټینګ کېنو چې بی زمونږ ملک خو ډېر غریب دی. کانګو والا کېناسته او ډېر سوچ بیچاري وکړو چې د دې حل څه وباسو، ځکه فرانس سره جګړه کولی نه شو، د پیسو انکار هم نه شو کولی، خزانه خالي ده، کو وبسه. هغوی ډېر سوچ بیچار وکړو او یو خط یې ولیکو فرانس ته، او هغوی ته پکې دا ووي چې تاسو سفیر زمونږ ادمخور قبیلې خوړلې دی، زمونږ نوې آزاد شوي یو، پیسې را سره نشته، حالات مو ډېر کمزوري دي، خو د مسلې یو حل دی، او حل دا دی چې په فرانس کې کم زمونږ د کانګو سفیر دی، هغه تاسو وخورئ، پوخې کې وخورئ، دې سره به مسله حل شي. دا خبره مې دې پورې کوله چې آی ایم اف په مونږ باندې هر وخت دباو اچوي چې لون راکوي، قرض راکوي هم مسلې، او چې قرض واپس علي بیا هم مسلې. خو د دې قرض فایده چېرته عوام ته نه ده میلاو شوې. عوام هغسې د وړو په لاینونو کې دي، بجلي ګرانه ده، هر شی ګران دی. دا قرض چې دی دا د خاص خلکو خزانو ته روان دی. نو که دا عوام یو متحد شي او آی ایم اف ته یو خط ولیکو او دا ورته ووایو چې ته مونږ له قرض راکې، هغه خو دا خلک لوټ کړي او بیا یې په یورپ او د امریکې په بینکونو کې جمع کړي. نو زمونږ د دې سیاستدانانو، ججانو، جرنیلانو، کرپ بیوروکریټو چې کم اساسي په یورپ کې دي، په لندن کې دي، په هر ځایونو کې ستاسو په ملکونو کې دي، دغه اساسي ته واله او خپل قرض پوره کا، او زمونږ د دې عوامو نه په سټ چې دا چاړی خو دی دا لر کا. ستاسو څه خیال دی؟ کو دا ورته ووایو چې د دوی د اساسي د نواز شریف، د زرداری، د ججانو، جرنیلانو، د دوی د هلته د ضبط کی او زمونږ د قرضه د ختمه کی. کو دا ویډیو مو خوښه شوه، کمنټ پې وکړئ، دوستانو سره شیر کړئ، لایک ورکړئ، او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته. شکریه.